اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو 2-3 ورځې مخکې د چرکون دره سلطان خیل دره چې ده اوچته په هغې کې څه اطلاع موږ ته میلاو وه چې هلته کې یو جینۍ او هلک په ټلیفون باندې د یو بل سره رابطې وي او په هغې هغه بدنام شوي وو. بیا په هغې کې د کلي خلک ناست وو چې یاره هغوی په هغې کې جرګه کړې ده او هغه جنۍ رور د ته چې دی نو د هلک د طرف نه ماشومه ورکړې ده په نکاح باندې او هغه د رور په ژوند د بچ کولو دپاره یو نابالغه خور یعنې فرسوده داسې رسم چې دا ناسور دی او هغه ماشومه چې تاسو میډیا ته مخامخ ده چې د تقریبا 8-9 سال ده هغه یې پکې ورکړم. په دې کې زمونږ ډي آی جي صاحب رینج اجاز خان او ډي پي او صاحب زمونږ هغوی پکې په سختۍ سره حکم وکړو چې پورې طور په دې باندې قانوني کار وکړي. زمونږ ایس ایچ او صاحب او موږ په دې کې چې کله لاړلو تصدیق وکړو واقعي چې دی نو هغې کې نکاح شوی و او دا ماشومه چې ده دا یې ورته په نکاح باندې ورکړې وه. نو موږ د هغوی خلاف د دې جرګه کې چې کوم ممبران ناست وو چا چې نکاح خوان دی رحیم الله قاري صاحب مولانا صاحب هغه او د دې والد صاحب دا ټول چې دي هغه موږ ګرفتار کړل. د هغو خلاف چې دی موږ په قاعده باندې اف آی آر رجسټر کړو. ټیک ده سر څو کسان ګرفتار شوي دي سر او بل کومه ماشومه چې چارواکي شو د هغه عمر څومره دی؟ ماشومه چې کومه ورکړی شوې ده هغه ستاسو د مخې ده دا ماشومه ده دا تقریبا د 8-9 سال ماشومه ده. هغه هلک چې دی هغه هم د 10-11 سال هلک دی هغه ته ورکړی شوې ده او د دې عمر 8-9 سال او د هغې عمر چې دی 10-11 سال دی د هلک دا هغه ته ورکړی شوې ده. د ماشوم نوم او د هلک نوم چاته چې دا په نکاح هغه شوی ده هغې کې پراپر نکاح شوې ده که نه د دې د جنۍ نوم چې دی عظما بیبي ده او د هلک نوم چې دی نو هغه رفیع الله دی او رفیع الله ته چې دی نو دا کړې ده دا د شفیع الله په سزا کې دا ماشومه چې ده دا د شفیع الله خور ده. نو دا د شفیع الله خور چې دا د رفیع الله ته چې رفیع الله د هغه جنۍ رور دی هغه ته ورکړی شوې ده. دا سر د دې خلاف چې کومه مقدمه درج شوې ده دغه لږ تفصیلات ووایي سر چې کومه مقدمه ده او په دغه کې راځنامه کېدی شي کړی شوې ده. دا خو مقدمه چې دی نو اف آی آر 74 دی 10/10/2020 کل انڈر سیکشن 310A 328 498 بی او 37 چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ 2456 چائلڈ دا چې دی سی ایم آر دا دې کې چې دی نو د خلاف اف آی آر شوی دی او په قاعده باندې دا به اوس جیل ته جج صاحب ته چې دی دا مخامخ کېږي. سر دغه مولانا صاحب چې کوم نکاح تړلی دی په دغه اف آی آر کې قانوني یا پېښ شوی دی؟ بالکل په دې کې چې څوک ناسي شریکي مولانا صاحب خو لا نکاح تړلی دی خو په دې کې چې څوک ناست دي په جرګه کې هغه ټول چې دي نو هغه موږ نیولي دي او هغه چې دي نو سزا قصوروار دي ځکه چې دا ممنوع دی دا قانوني اجازت نه ورکوي اسلام اجازت نه ورکوي. نو چې کله یو داسې رسم چې هغه ډېر خراب رسم دی او هغې کې اسلام اجازت نه ورکوي قانون اجازت نه ورکوي نو بیا موږ هغه پښتونولي چې دغه پښتونولي به پرېږدو موږ به اسلام ته ګورو. موږ شکر الحمدلله مسلمانان یو. تاسو د مخې دی چې دا هغه ماشوم دی چاته چې دا جنۍ ورکړی شوې ده نو د رفیع الله نوم دی د عمر تقریبا 10-11 سال دی او دا ماشومه چې د دې عمر چې دی عظما بیبي د دې عمر چې دی نو 8-9 سال سر که داسې قسم دا قبیح موبایل د چا سره د دې دا خو تاسو ته ما رور مې ووی چې دا یو ډېر خراب رسم دی ځکه چې د یو ورور ژوند بچ کېدو دپاره یا د یو ورور په سزا کې خور ورکول او هغې سزا تېرول رور په ځای باندې خور تېرول نو دا ډېر قبیحه او خراب او فرسوده رسم دی. لہذا دا د خدای قرآن کې دا ممنوع دی دا په قانون کې ممنوع دی. لہذا د دې نه اجتناب پکار دی چې موږ ټول علاقه کې داسې چې کوم پښتونولي چې زمونږ ده نو هغه په خور لور باندې موږ نه کوو. خور لور باندې پښتونولي نه ده پکار
ځکه چې کم سړی سزا جرم وکړي نو سزا به هغه سړی تیری، د هغه پلار به یې نه تیری، د هغه ورور به نه تیری، د هغه خور به نه تیری، د هغه مور به نه تیری. سزاوار به هم هغه سړی چا چې جرم کړی. سرجي دا راته وایي چې کم کسان دا خو چې کم دغه شوی دی تاسو ګرفتار کم کسان چې بدنام شوي د دې نه مخکې هلک او جنۍ اوس چېرته دي او د هغوی څه کنډیشن دی، د هغوی خلاف څه کاروایي شوې ده که نه؟ هغه بالکل موږ دغه کړي دي. هغه کومه جنۍ چې ده نو هغه هم موږ دغه کړه، مجسټریټ ته هغه هم پیش کړې ده.